اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. کوم موضوع حوالی څه تاسو خدمت کې عرض غواړم څه عرض کوم، هغه خداشناسی پروردگار عالم شناخت باندې یو دلیل څه فطریات بشر بللی شي. دې حواله څه عرض کوم. کوم ایام تاسو خدمت کې عرض کا سوره فصلت 53 نمبر 1 کې پروردگار عالم یې څه مبین قریب دوی تخپل نخ کې کائناتو کې اوخیو، جهان کې بیا ورته وخیو، او دوی خپل انفسو کې، دوی خپل نفس کې، فطرت کې به هم دوی تخپل نخ کې وخی، دوی ته به حق څه ذات پروردگار عالم دې څرګند بشي، معلوم بشي. دغه عنوان سره انسان سره څه معلومات داسې دي چې هغه فطریات بللی شي، هغه خود به خودی معلومات سره یو انسان ته حاصل دي. فطریات بشر تعریف کوم وکړو، هغسې معلومات د بشر چې بشر قوه مدرکه، یعنی عقل د بشر هغه باندې پیږي خپله په خپله، بغیر د څه دلیله، بغیر د څه برهان استدلال، هغه باندې استدلال وکړي، هغه تصدیق کوي هر یو کس، او هېڅ قسم ته شک و تردید ورکې نه کوي. مثلا اندازه جهان شته ده، کائنات شته ده، اندازه انسان یهی چه زه شتایم، و دا مثلا انسان وی چه 2 انسا 4 نصف ده، 2 انسا 3 وړه ده. دا داسې خبرې دي چې هر یو انسان دی باندې آگاه ده، پوی ده او یقیني ده ور باندې. افلاطون څه یو مشهور یونان ولا فیلسوف ده، هغه یوه نظریه وه، هغه به ویله چې روح د انسان قبل از اینکه مخکې د دې نه څه بدن سره دنیا کې تعلق پیدا کړي، دا ازل نه و، اول نه موجود و، او دغه روح ته ټول معلومات وو، څه هر قسم ته معلومات ته حاصل وو. کله دغه روح بدن سره تعلق پیدا کړل، هغه معلومات په ویر کړي دي. وخت سره چې کله دې ته دا معلومات دنیا کې حاصلېږي انسان ته، دا معلومات جدید معلومات نه دي، دا علم جدید نه دی، دا علم کسبي نه دی چې انسان یې حاصلوي، مغه تذکر دی یا ذهني دی، یاد اوري دی. کوم علم چې مخکې ورسره او روح سره وخت سره یې په ویر کړی دی، اوس دوباره چې کوم نالج علم ورته میلویږي، دا مغه قدیم والا علم دی چې هغه صرف یادورې د کیږي، هغه صرف یاد دهنې د کیږي، یاد یې تازه کیږي. دی په خلاف به هر حال نور فیلسوفان پاڅېدل، هغوی نظریه دی په خلاف وه، هغوی خپل دلایل وو، خو هټ کر د دې نه چې موږ ټول علوم فطري وګڼو، خو بیا دا نظریه کم از کم ټول مني څه نه څه انسان معلومات فطري دي. یقیني خبره ده چې څه شیونه انسان څه داسې دي معلومات علم چې هغه فطرت کې د انسان یخي دي، بغیر د دې نه چې چا ورته خیلي وي. سقراط په باره کې هم مشهور دی چې هغه د افلاطون استاذ و، او قبل از میلاد 15مې صده کې قبل از میلاد زندگی کړې د یونان کې. مشهور یو فیلسوف دی، هغه یو تدریس د ټیچینګ یو میتھډ و، هغه دا و چې هغه به خلکو ته ټیچینګ کول، هغه به تبیین نه کول، یو مطلب یې بیان نه کول، چې الف نه یې پورې یو مطلب بیان کړل. دا شی طریقه نه و لکه عام ټیچینګ طریقه نه ده، بلکې هغه به چې کله یو مدعا وه، یو مطلب یو خلکو ذهنو ته به غوښتل څه واچوي، نو هغه به طریقه دا شی وه چې هغه به سوال جواب شکل کې یو مخاطب یو شاګرد قایل کولو چې ته اوس خپل اعتراف وکړه چې کومه ایما والا نظریه د مدعا د هغه صحیح دی که صحیح نه دی. اب سوال وکړو، بیا به مخاطب نه شاګرد نه جواب وغوښتو، بیا به بل سوال وکړو، بیا به خپله په خپله شاګرد اعتراف وکړو چې پلنکې خبره درسته دی، پلنکې نظریه داسې دی نه، هغه به دې طریقې سره به دا شی کار کولو. یا هغه خپله هغه په بری کې راغلي دي چې هغه مور دیا وه، دیا هغه ښځه وي چې هغه یوې ښځې بچی پیدا کېږي، دا اوس مدد او کمک کوي، نو هغه به یوه جمله استعمالوله، هغه ویله چې ایما فن د تدریس والا مور په شانتې دی، لکه څنګه ایما مور بچی ایدي نه دی، بچی د خپلې مور هغه دی، پل دی او ثمره دی، میوه دی، خپلې مور نه کېږي. خو ایما مور دیا دی، هغه مدد کوي، هغه بچی دنیا ته راتللی کې کمک کوي، تعاون کوي، یو قسم ته مددگار دی، معاون دی، هغه لیاره ورته همواره کوي یو قسم ته. دی به هم دا ویله چې ما کاره ټیچینګ کې استاذی کې انده دی، زه تاسو ته جدید نوي معلومات نه درکوم، دا معلومات د تاسو عقل و تاسو ذهن، تاسو عقل کې، تاسو روح کې اول نه موجود دي، تاسو مولود دي،
تاسو پیدایش دی، تاسو خپل پیدایش نه دروځي، خو زه صرف تعاون کوم، زه صرف مدد کوم، زه صرف مددگار یم یو قسم ته. دی به کوشش کولو چې انسان خپل جهل طرف ته متوجه کی، جهل برطرف کی، انحراف طرف ته متوجه کی، ذهن د انحراف طرف ته لور دی، صرف انده متوجه کول دی ولس دا کافی د انسان لپاره. لذا ویلی شوی دی چې دی ته به اوس ډیر کسو نظر ادا دی چې پیغمبر بللی دی هغه، یعنی دی طریقې کار په ځای د داسې یو فیلسوف سره شباهت ولري، دی طریقې کار پیغمبرانو سره شباهت لري. لذا دی مشهوره جمله اوسه تاریخ کې ثبت شوی دی چې دی به ډیر ویله چې تاسو خپل ځان وپېژندوئ، خپل نفس وپېژندوئ، زور یې دغه نه لګول لکه څنګه پیغمبرانو مشهوره جمله دی چې من عرف نفسه فقد عرف ربه. چا چې خپل نفس ځان وپېژنده سوی چې خدای وپېژندلو. خدای ته رسېدل دپاره ټول نه اسانه لیاره، شارټ کټ لیاره، ضروري لیاره، اولی لیاره، ابتدایي لیاره، مهمه لیاره انده دی چې ځان وپېژندې، دې ذریعې څخه خدای ته ډېر ښه رسېدای شي. لذا تاسو که وکسو نهج البلاغه کې هم مولای کائنات علی علیه السلام یوې خطبې کې څه مفصل تفصیل سره لاړ دی کائنات و خلقات، اسمان و زمک و خلقات، دا هر څه بیان کړي. دغه نه بعد پیغمبرانو بعثت طرف ته چې کله رسي مولای کائنات، هغه یوه بهترینه جمله ده کوي مولای فبعث فیهم رسولهم، پروردگار علم انبیا راواستول و واطر انبیاءه و انبیای پی در پی راواستول لیستادوهم میثاق فطرته، تا دا چې هغه کوم عهد و پیمان چې دوی خپل فطرت کې موجود و، دوی خدای سره کړی و، صرف هغه وفا کولی دپاره خلکو ته وایي چې هغه وفا وکړئ. تاسو فطرت کې، تاسو فطرتا یو عهد و پیمان دی، فطرت کې تاسو څه شته دي هغه طرف ته ور وګرځئ وي. او مخکې مولای کائنات یې څه ویذکروهم منسی نعمته، او هغه فراموش شده نعمتونه انبیا صرف ورته یادوري وکړي، یعنی انبیا هم یادورۍ دپاره راغلي دي. ډېر شونه انسان کې نه دی خبر دی مخکې نه هغه توحید نه، خدای نه، صرف یادورۍ دپاره انبیا راغلي دي چې هغه فراموش شده نعمتو طرف ته انبیا تذکر درکړي، یادورۍ درکړي. مخکې جمله مولا ډېره ښکلې ده کوي مولا چې ویثیرو لهم دفائن العقول، انبیا دي دپاره راغلي دي چې کوم عقلو کې دفن شده خزانې دي هغه انبیا صرف روبسي. سوچو کې جملې باندې مولا داسې نه وي چې انبیا راغلي چې تاسو ته خزانې درکړي، تاسو ته علم درکړي، نه، مولا یې چې تاسو عقلو کې خزانې شته خو دفن دي، هغوی باندې پردې راغلي دي، هغه خزانې یو قسم ته غبار زده شوي دي. انبیاو کار دی چې غبار ته نسته کي، پردې ته نسته کي، هغه خزانې درته څرګندې کي، صرف یې روبسي. انبیاو دا دی چې تاسو استعداد شکوفا کی، تاسو هغه فطرت شکوفا کی یو قسم ته، تاسو کې هغه توحیدي فطرتي غږ چې کومه دی چې هغه انحراف طرف ته لاړ دی، هغه غبار پردې راغلي دي، هغه درته شی کي څرګند کي. لذا دغې جملې نه ډېر غور پکار دی. اندي بیان نه واضح کیږي چې پیغمبرانو کار انده او څه فطرت طرف ته توجه ورکوله وه، ایدي شکوفا کوله وه. دې ضمن کې اخري یو مطلب ذکر کوم، مولانا روم هم خپل کتاب کې یو بهترین مثال ورکړی دی. هغه یې چې یو کس خزانې پسې سار و، بار بار به کوشش کول چې یوه خزانه ورته میلو شي، خوب کې چې ته الهام وشي چې خزانه که غواړې شهر نه بهر ووځه، یوه ټیله غوندې کې د هغه نه ودرېږه، شهر ته څټ که، غشی وغورځوه، یو هغه که غشی پرېږدوه چې کوم ځای باندې ولوېدو مال دې ته خزانه دی. پاڅېږي بهرحال شهر نه بهر ټیلې ته وځي، هغې نه غشی عمل وکړي، غشی وشړي، کوشش وکړي خزانه چارې بیلچې سره ډېر جوار کې خزانه نه روزي، بیا روشي خپل ځینې ودرېږي، بل طرف ته غشی ولي بیا نه روزي، بل طرف ته غشی ولي بیا ډېر سخت مایوس ستړی ستومان وي. بیا خوب کې الهام ورته وشي څه وشول، دوی څه خزانه خو نه روته، نه هغه ورته څه مونه و درته ویلي چې ته غشی خپل طاقت و قدرت سه وشړه، موله چې غشی ته پرېږدوه، چې کله ته شهر ته څټ کې ته غشی پرېږدوه، چې کله مال ته بیا لوړ شي غشی ونیسي، صرف پرېږدي، نه هغه یې د خپو کې پرېوځي، مخپو سره ځای چې کله ارلاس کې خزانه ورکې راوځي. نو مطلب دا چې انسان سره هر څه خپل فطرت کې شته دي، خو صرف کوشش دا پکار چې انسان فطرتا هغه فطرت والا غږ باندې لبیک وي، لکه فطرت والا غږ ته سوچ وکړي، توجه وکړي، فطرت یې خپله په خپله متوجه کوي ډېرو معلوماتو طرف ته، هغوی نه غټ معلوماتونه غټ معلوم شي پروردګار علم ذات دی، وجود دی پروردګار علم دی چې هغه مو فطرت کې یخی شوی دی. لذا ځکه یې چې پرستش و عبادت و عبودیت دا د انسان فطرت کې یخی شوی دی. طول زمان کې، مرور زمان کې، اول نه چې بشر دنیا ته قدم یخی دی، دغه فطرتي غږ، دغه پرستش، دغه عبادت انسانانو همیشه دپاره کړی دی. ګرچې
ایډرس غلط کړی دی، عبادت مختلف شیو ته کړی دی. پروردگار هغه ذات فراموش کړی دی، مختلف شیونه خدای حساب کړي دی، عبادت یې ورته کړی دی. پروردگار عالم د مو ټول د ندای فطرتي به طرف ته متوجه کی او پروردگار عالم شناخت د متنصیب کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.